الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجب وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة السجدة. دا مکی سورت ده. د دې سورت ډېر فضایل راغلي دي. ماښام کې د دې ویل دا ډېر د برکت دی. حدیث شریف کې راځي چې دېرشو آیاتونو یو سورت دی چې هغه د خپل ویونکي دپاره سفارش کوي. هغه په یو روایت کې تبارک الذی دی او په بل روایت کې سورة السجده دی. د دواړو جدا جدا فضایل راغلي دي. د دواړو فضایل یو ځای هم راغلي دي. کوم فضیلت چې په ماښام کې ماسخوتن کې د ویلو د تبارک الذی دی، هم هغه فضیلت د الف لام میم سجده ده. حدیث شریف کې راځي چې دا د خپل ویونکي نه د قبر عذاب لرې کوي. څوک چې د دې صورت د ویلو پابندي کوي ماښام کې، چېرته ماښام کې دې پاتې شي چې ماسخوتن کې هم ویلی شي، اصل د ماښام نه وروستی دی. څوک چې د دې پابندي کوي الله به د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي. بلکې یو روایت کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به سوال جواب والا فرشتي نکیر منکر دا به د ویونکي ته نږدې هم نه پرېږدي. هغه به کوشش کوي چې دلته نږدې شي، دلته به ته لرې شه، دله به الله ښایسته جوسه ورکړي، شکل به ورکړي، دلته به ته لرې شه، زموږ د مړي سره سوال جواب دی. دی به ورته وایي چې ووایه ورته سوال جواب ورسره کوی، خو نږدې به ورته نه راځي او زه ترې نه لرې کېږم. دی به یوازې نه پرېږدي. بلکې یو روایت کې راځي چې دل الله پاک دې صورت له الله پاک وزر ورکړي د چرګې دا ته مارغه په شان، او دا به په دې مړي باندې راخورې کړي، هغه به پکې پټ کړي. سبحان الله.
تاسو ته څه وایم خو ډېر زیات د فضیلت والا صورت دی. الله دې موږ تاسو له دې د ویلو توفیق راکړي. څوک چې د دې صورت پابندي کوي الله جل جلاله د دې په وجه سره د قبر د عذاب نه محفوظ ساتي او دا د الله د رحمت نه لري چې په قبر کې یو کس له عذاب ورنه کی او هغه په قیامت کې عذابوي. قبر کې چې سره کامیاب شو په هغه کامیاب دی کنه دی کامیاب. باندې وکړو د دې صورت نه نه پورې چا ویلي به د الله خوشاله کې او پاپا له ټول کوشش کوو که خیر. سورة واقعة او دا سورة او تبارک الذی دا د ماښام یعنې د شپې سورتونه دي. تاسو پوهېږئ نور ورسره څوک یو ځای کوي حبیب دی دخان دی ډېر زیات غوره دي قرآن سورتونه دي او فضایل هم شته لیکن دا درې واړه انتهایي زیات لازمي دي. ماښام نه پاتې شي نو بابله ویلی شي دې باندې بیا پابندي نشته چې تا نه پاتې شو قضا شو. البته غوره د دې صورت دپاره ماښام پسې ماښام او د ماسخوتن په منځ کې الله اکبر. نور زمونږ د دې نه علاوه څه وظایف هم شته که نه کوو که نه کوو. که ذکر ډېر ورځې هېر شوی دی تاسو نه باقاعده دی. جزاکم الله احسن الجزاء. کلمه طیبه څو پرې وایي جی لا اله الا الله. جزاکم الله څوک څوک وایي الله دې جزای خیر راکړي. کوم کسان چې نه وي هغه د الله پاک سره زما او ته هدایت نصیب کړي چې یو سړي ته د کلمې د ویلو توفیق نه نصیب کېږي دی په ځان لرېږي د کلمه نشم ویلی لا اله الا الله نشم ویلی لکه چې سړی په جنابت کې هغه باندې پابندي نشته دومره عامه اسانه کلمات پوهېږئ که نه پوهېږئ او داس ضرورت نشته ده جامو مانځي کېدو ضرورت نشته مخ قبلې ته کولو ضرورت نشته جومات ته تلو ضرورت پکې نشته د کار نه کولو ضرورت پکې نشته زمینداره کې صرف غسل خانه کې قدر مو وایه او د هغې نه علاوه چې څه چل کوي ځان نصیب نو چې داسې عام شي او داسې اهم شي مونږ بیا لرو نو الله دې مونږ له توفیق راکړي. درېیمه کلمه تمجید 500 پیرې څوک څوک وایي جزاکم الله. زما خیال دی چې مونږ زمونږ د نه یادولو په وجه باندې څه شی دی کمی راغلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کلمه چې ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه چې وایي نو دا کلمې ډایرکټ عرش ته رسي عرش ته او د عرش نه ګیر چاپېره بڼېږي ګرځي طواف کوي او هلته د الله تعالی ذکر کوي او د دې ویونکي ذکر کوي او په داسې ګوڼارې سره ذکر کوي لکه د ګوین د مچو اواز چې د دوی لهو دوي کدوي النحل د دې داسې اواز یې لکه دا ګوین د مچو اواز چې د عرش نه ګیر چاپېره ستا ذکر کوي. زمونږ دا نه ده خوښه چې زمونږ د خولې ویلی شوي کلمې دي د عرش نه ګیر چاپېره طواف وکړي او زمونږ ذکر دی هلته وکړي لکه قبر کې بیا 15 لکه پیرې وي تعالی فایده راکوي نه راکوي. درود شریف 500 پیرې څوک وي جزاکم الله احسن الجزاء. چاله چې الله پاک د درود شریف توفیق ورکړي یقینا دته د خیر دروازې کولا شوي چې یو پیره درود شریف باندې الله په سړي باندې کم سے کم 10 رحمتونه نازلې چې سړی 500 پیره درود شریف وایي څو رحمتونه پرې نازل شو
ها 5000 رحمتونه شو کنه شو 15000 رحمتونه په د باندې ورېږي ته څه پریشانی پاتې شي ځان د رحمت نه محروم کو کوي نه کوي او خپل خوشاله ده 500 پیره لا حول ولا قوه الا بالله ویو جزاکم الله دا عرش د خزانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کلمه زما امت له ورکړه شي د عرش د خزانو نه الله راستي بعض ځکه د جنت د خزانو نه یعنی څو چې دا کلمه وي د الله پاک د جنت د خزانو چابي ورکړه الله اکبر کبیره ډیر فواید په دې کې دنیوي هم دي ډیر زیات فواید دي پکې موږ هغه دنیوي فواید مد نظر نه ساتو د آخرت فواید مد نظر ساتو او سبحان الله وبحمده و جزاكم الله 500 پیری دا څوک چې دا کلمه وي دا سره به د الله جل جلاله محبوب جوړیږي نصر الله پاک مینه کوي او دا کلمو توفیق الله پاک هغه چاله نه ورکړي چې سره چې مینه کوي مینه نه کوي کوم کسانو سره چې الله مینه نه کوي هغه سره هغه الله دې کلمې ویل توفیق نه ورکړي چې دا کلمه وي د ته پته ولګي چې الله خوښه مزه څنګه مال دې کلمې دې ویل توفیق راکړي سبحان الله وبحمده یا ذل جلال والاکرام یو کنه یو څوک وي جزاکم الله جزاکم الله او دې سره بل څه شو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هر څو پیری چې خو څوک وي جزاکم الله دا شپږ پکې خصوصي دي کنه دا شپږ پوره شو دې سره یو ځای شو سبحان الله وبحمده ور سره ځای او لا اله الا الله ور سره هم ځای د دې دونه علاوه د شپږ چې څوک وي استغفار پاتې شي استغفار سره شپږ شي استغفار یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عزت ورځي او یا پیری استغفار وما علماء لیکلي او یا نو مطلب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات دی دا لکه زمون په معاشره کې د زیات لپاره یو تعداد مقرر کړو دا غو مطلب زمون زیاتوالی هغه تعداد مراد نه دی لکه 500 پیری مې ته وی چې مکه ودا کار ته بیا کوي هغه شمارلې چې 500 پیری وته ویلي مطلب یې صحیح چې ډېری پیری مې ته وی لکه شل پیری مې ته نه دی ویلي چې مکه ودا کار د شلو مطلب شل پیری نه چې هغه ته ما شمارلې ته نو پیری ویلي د دې نو مطلب تعداد نه دغه مطلب څه شي زیاتواله نو صحابه په دور کې د عربو په دغه دور کې د زیاتواله مقدار چې نو هغه اویاو چې سړي به یو کار ډېر پیری کوي څه وي چې اویا پیری قران کې الله جل جلاله فرمایي ان تستغفر لهم 70 مره لا يغفر الله لهم کته ولا اویا پیری بخنه وړي زینب بخنه مطلب دا دی چې اویا تعداد نه ده مراد دې کې بلکې هر څومره زیات چې ولا ته بخنه وړي خو زینب بخنه وایي کنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې چې ټول ګناهونه مخکنی رستنی ټول معافي دي کړي معافي ګناهونه نشته دا غي موجود هغه استغفار د دې خپل دنیوي برکات هم دي او اخروی برکات هم دي د دې مثال د چترې مثال د اسمان نه مصیبتونو راځي تا په چترې نه والله کني انسان څه شي دی ته د کوم مصیبت لري کول شي نو دنیا کې د دې ډېر زیات فواید دي خو زموږ مطلب به د دې دنیوي فواید نه بلکې څه شي الله رضا چې الله زموږ خوشاله شي چې الله خوشاله شي پاتې شي چې موږ غواړو عقب کېږي کوم کې چې زموږ خیر یې هغه الله کوي ما ډېر کارونه دسي چې هغه موږ غواړو خو زموږ د خیر نه دا الله موږ نه راکړي ځکه الله ته زموږ خیر معلوم دی او موږ خپل خیر نه دی معلوم الله قرآن تلاوت کوي ګره څوک روزانه یو سپاره تلاوت کوي نیمه سپاره څوک کوي دوه رکو یا د دوه رکو نه زیات څوک تلاوت کوي
روجة الله الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله چې چا سره محبت کوي محبت او څوک دا غواړي چې زما د الله سره تعلق جوړ شي محبت جوړ شي الله ته نږدې شوي نو کوم د الله په کلام سره چې الله ته څومره نږدېکت حاصلېږي په بل څیز باندې دومره نه حاصلېږي ډېر زیات خوشحالېږي په دې باندې چې سړی د الله جل جلاله کلام راواخلي هغه ښکل کړي د هغې تلاوت وکړي موږ نو ترجمه او تفسیر نه غواړي څه شی غواړي مطلق تلاوت ته په یو ټکي باندې الله پاک لس نیکۍ ورکړي او چې خوشحاله شي بغیر حساب ورکړي به حساب ورکړي دا به حساب نه دی مولا چې دوه رکو سړی وي باندې کې څو ټکي راغلي او کم سے کم چې سړی دوه رکو هم نشي ویلی نو ما په خیال باندې خو څه چل دی د ده په ځان باندې هدایت سود نه دی کنې څه ګران کار دی نو سړی د دې ځای دا ذهني تیاري غواړي ښه هر یو څیز ذهني تیاري غواړي د زړه صفایي غواړي خصوصا د ذکر لا اله الا الله نه زیات زور ورکړي هغه کسان چې کومو کسانو ته د دې ذکرونو یا د دې وظایفو توفیق نه میلاویږي هغه د لا اله الا الله نه زیات زور ورکړي دې سره به الله د زړه پاک کړي کنې سړی د دې ځای نه ته ورته وایي زه به په اجمیر کې لاس نیوه ده اجمیر پورې په ګاډي کې لاړ شو ورته بیا څه شروع کړو مرا بیا څه شي کې لاړ شو بیا ته به لاړ شو یو ګنټه تو سفر دی دومره زیات نه دی دی ویلي صحیح ده کوم زه چې زه دواړه لاړ شو دغې ته دی تیار وي او دلته دی څه نه شي کولی جماعت ته راشي دوه رکو تلاوت نه شي کولی د دوه رکو د تلاوت زیات ګران دی که نه اجمیر ته تله ګران دی ثواب په څه شي کې دی تلاوت چکر نه زه پلان کې ته زه هغې ته دی ذهني طور تیاري کارونه مونږ د ورځې څومره کوو ګران ګران کارونه پکې هم وکړو لرې لرې ځای ته پکې هم لاړ شو ستړي هم شو ستومانه هم شو نو قرآن تلاوت زموږ نه څه شی غواړي دا ذکر زموږ نه څه غواړي مونږ باندې کومه پابندي راغلې چې ته به ګرځې نه ځکه تا ذکر کړلی تا تسبیحات ویلې سهار ماښام تسبیحات ویو که نه ویو 300 پیرې سهار 300 پیرې ماښام ټول ملګري وایي الله پاک دې توفیق راکړي عزتمندو لږې روزي دي الله دې موږ ته دې توفیق راکړي الله دې موږ په بدبختو کې نه اچوي موږ څه د لکه دا موږ دې کې څه چې توره راواخله لاړ شي جنګ وکړي چې که ته مړ شو که هغه مړ شو دا ته به ګران کار دی موږ کومې جنګونه کړي دي کوم سختۍ په دین کې برداشت کړي دي لکه خو د ژبې ذکر دی تسبیحات دی قرآن تلاوت دی او هم نشو کولی مونږ به الله ته وایو چې ستا د دین دپاره موږ سختې تېرې کړې دي او موږ جنت ته بوځه موږ د جهنم نه بچ کړه کوو به که نه به کوو کم سے کم چې الله ته خپل مخلوق کړو کوم کس چې د شپې منځونه نشي کولی تهجد نشي کولی او ځکه دا مشقت د تکلیف دی پاڅېدل ګران کار دی که نه که ګران نه دی د حنیف امیر صاحب نه تپوس وکړئ چې پاڅېدل څنګه دي او د فقر د یرې هغه د الله په نوم باندې پیسې نشي ورکولی د شپې منځونه هم نشي کولی او د الله په نوم باندې پیسې نشي ورکولی صدقه نشي کولی خیرات نشي کولی ځکه یېرېږي که نه چې غریب به شم نو پیسې ټولې جمع کوي نو مې نه اخلم خو د هغه په شانې که نه او دی د بزدلۍ او د کمزورۍ په وجه باندې جهاد له نشي تللی چې د الله په لاره کې جنګ وکړي کافرانو سره هغه مړ کړي د بې غیرتوب په وجه دا کار هم نشي کولی څو کارونه شو 3 د شپې منځونه نشي کولی او صدقات نشي ورکولی او جهاد له نشي تللی دغه کس له پکار دی چې د الله ذکر ډېر ډېر وکړي نو چې ذکر نشي کولی نو هغه چلو کړو ځکه ذکر باندې پیسې لګیا کړه دا صرف الله دې نه کړي الله دې نه کړي خو زما خیال صرف د بدبختۍ علامه ده هر خبرو له موږ وزګار یو موږ کوم ځای کې 2 کسان 3 کسان کښېني
نو پکار دی چې موږ چې چلو کو په دغه کې عام خبرو کې اخته ملګرو مصرف کو چې ذکر وکړه تا خپل تسبیحات پوره کړل خپل وظایف ته پوره کړل خپل ذکر ته پوره کړل دا عام خبرې کوي به خپل ذکر ځان پوره کړ اول دومره زیات خبره 24 غنټې دي زموږ سره 40 غنټې موږ نو په الله د یو منټ تاسو کې موږ په دې 40 غنټو کې 2 غنټې مله الله نه شو کولای او په دې نه چې په ځای بناسي ځان ګرځي خپل دکانداري کوي خپل ذمہ دار کوي خپل تسبیحات وکړه ورځ خو به دې ډکه شي کومه کنه وکړو ان شاء الله په وظایفو کې یو دا صورت زیات شو الف لام میم سجده ما خام کې به دا صورت ان شاء الله توفیق به چا نه غواړو الله موږ څومره ټیم راکړی دی موږ دنیا له څومره ټیم ورکو او دین له څومره ټیم ورکو دا اندازه موږ له اکثر کسان دی وی کار درته زیات کړلی وي بعضې ملګري داسې دي که نه بوله کار زیات کړی دی ذکرونه زیات شي دي تسبیحات زیات شي دي موږ دا حساب وکړو ځان سره چې موږ په دې خپل 24 غنټو کې الله له څو ټیم ورکړی دی خپل د آخرت دپاره څومره ټیم ورکړی دی دنیا دپاره څو ټیم ورکړی دی په سرو غرمو کې خوب له لځي خوب څنګه وشي چل کوو دکان کې ناست چل دنیا دپاره کار کوو که نه کوو خلک به څوک ځانه ودی یا څوک به چل کوي موږ څوک په ذمهداري کې اخته یو څوک په دیاړه کې لګیا څوک په مسافرو کې د دنیا لپاره دومره سخت مشقت برداشت کولی شو او د دین لپاره یو ګنټه دوه نشو راویستی او راویستل نه دي خپل هغه کار کې جاري وباسو کوو به که نه به کوو انشاءالله او پاتې شو زمونږ واجبات یاد دي چاته یاد دي چاته یاد دي خانده وایه جی جزاکم الله احسن الجزاء دا آیت دوی وخواه الف لام میم تنزیل الكتاب نازل دل کتاب دی لا ریب فیه شک نشته ده پدې کې من رب العالمین د طرفا د رب د مخلوقات نه حاصل دل چا طرف نه دی رب د مخلوقات د طرف نه ام یقولون افتراه بلکې وی دوی چې دا د ځان جوړ کړی دی دا قرآن بل هو الحق بلکې دا قرآن حق دی من ربک د طرفه د ربستانه لتنذر قوما چې ویری هغه قوم ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی هغوی ته یرونکې په نږدې زمانه کې پخوا خو ته راغلی که نه خو دا 1500 کالو شو چې څوک نه دی راغلی من قبلک مخکستانا لعلهم یهتدون د دې لپاره چې دوی په هدایت شي دا قرآن د دې لپاره راغلی چې موږ تاسو په هدایت شو الله دې موږ تاسو ته هدایت وکړي الله اکبر کبیره دا ورپسې دوه درې ورپسې نور ویو که نه اوس خو اسان شي دي که نه خو دا ګران دی چې تر تاسو سره مشق وکړم دغه د فرض لمانځه اولني دواړه رکعتونه د قرات لپاره مقررول واجب دي یو شو دویم د فرض لمانځه د درېیم څلورم رکعت نه علاوه سورة فاتحه د هر لمانځه په هر رکعت کې ویل واجب دي سورة فاتحه د سورت نه مخکې ویل واجب دي سورة فاتحه سره یو آیت اوږد یا درې لنډ یو ځای کول واجب دي او امام دپاره پټ مونځ په پټه ښکاره په ښکاره ویل واجب دي قومه واجبه ده جلسه واجبه ده او تعدیل ارکان واجب دي ترتیب ارکان واجب دي صحیح شو دا موږ وویل که نه اوس ورته بل کولی لنډه قاعده واجبه ده لنډه قاعده واجبه ده قاعده څه شي ته وایي کېناستو ته په لنډه قاعده باندې کېناستل څه شی دی واجب دی تاسو پوه شوئ دویم نمبر په لنډه قاعده کې هم او په غټه قاعده کې هم اتحیات ویل واجب دي تشهد ویل واجب دی دا دوه شو یو ویل دي یو کول دي نو ویل چې دي د دواړو په دواړو قاعدو کې تشهد ویل څه شی دی واجب دي او کېناسته په لنډه قاعده کې واجب دي او په غټه قاعده کې کېناسته څه شی دی داسې نه ارشي دي
یا الله مو بخې ګران کار دی لکه اخره قاعده واجب نه ده مونږ ته څه پته څنګه نماز راغی تا وې تا دې الله ژوندی دی اخره قاعده څه شی دی فرض ده فرض قاعده اخره فرض ده په مانځ کې څو فرض وو ها بیا لاړ شو دیارلس فرض شپږ پکې دندلیو په هغه دندلیو کې اخرنی فرض څه شی دی قاعده اخره فرض ده نو هغه تاسو نه دا شی نه بیا لاړ شو دی خو ګورئ چې اخرنی قاعده کې کېناستل څه شی دی فرض دی او په لنډه قاعده کې کېناستل واجب دی په دواړو قاعدو کې اتحیات ویل واجب دي نن زموږ دوه خبرې شوې دوه شته څو پوره شي نه هو کنه نه یو لسو لنډه قاعده واجب ده او په دواړو قاعدو کې اتحیات ویل واجب دي یاد بشي اللهم صل على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اراده کړی د ټول وجود ورکړي الله امين دا کوم وظایف او تسبیحات چې دی الله ستاسو ذکر د ستاسو واسطه دی الله استغفار دې درود شریف ته قرآن تلاوت الله چې کوم ته ویل شي الله موږ ټول ملګرو لپاره